د جملات په بعد باندې خو موږ فواید یو سوالات جوابات دا به وي که نه. نو د نن په درس کې اول نمبر فایده چې د هغه دا ده چې کوم څوک دا په هغه کتاب کې نشته، دا په یاد دی، دا ماته ګوره. دا چې دی چې کوم څوک حدیث وایي، حدیث چې وایي یا علم حاصلوي، د دې طالب د طالب د علم حدیث د علم تفسیر د دې آداب دی به څه کوي چې بیا دی علم الحدیث زده کړي او له ده څخه د علم الحدیث کامل شخصیت تیار جوړ سي. نو د دې دپاره علامه جلال الدین سیوطي صاحب باقاعده باب ایښی دی تدریب الراوي کې، النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحدیث، او تقریب نووي کې هم امام نووي صاحب ایښی دی، او په مقدمه ابن صلاح کې هم دا سته. د حدیثو دپاره د ټولو اصول حدیث دپاره چې څوک اصول حدیث چې دی هغه ښه زده کوي، د دې دپاره اول نمبر فایده دا ده چې کوم کتابونه باید سړی وکړي. نو د اصول حدیث دپاره چې دی یو عمومي اصول حدیث دی، یو خاص کر د احنافو دپاره دی. د احنافو دپاره خصوصي کتابونه چې دی هغه دا کتاب دی المدخل الى اصول الحدیث، او بل دی دراسات د هغه مصنف کتاب دراسات الى علم اصول الحدیث دا، او بل قواعد کې علوم الحدیث علامه ظفر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه دا چې دی دغه چې دی، او بل د الرفع او تکمیل کتاب دی، او بل د علامه عبدالحی لتنوي صاحب کتاب الاجوبة الفاضله دا ډېر عمده کتابونه دي. په دې کې اکثر د احنافو اصول حدیث ذکر کړي دي، او د دې سما سوا نو نخبة الفکر کتاب دی، تدریب راوي دی، او تقریب د امام نووي صاحب تقریب دی. دا بیا عمومي اصول حدیث چې دی مقدمه د ابن صلاح ده، دا د دې بنیادي کتاب دی، مقدمه د ابن صلاح دا ډېر عمده کتاب په دې کې راغلی. نو په دې ټولو کتابو کې چې دی اول ذکر کوي وایي د طالب د حدیثو چې اوس موږ اصول حدیث زده کوو، حدیث د دې طالب آداب به څه وي. نو هغه مختلف کتابونه سو، هغه ما درې وښو. اوس د دویم نمبر دا دی چې د دې دپاره آداب وایي. آدابو کې اول شی دا دی چې تصحیح نیت به وي، د نیت صحیحوالي. ول موږ دا اصول حدیث په کوم نیت باندې وایي؟ په دې نیت باندې وایي چې موږ صحیح او ضعیف سره وپېژنو، په صحیحو باندې عمل وکړو، او کوم چې مردود دی هغه باید سره موږ ځان وساتو، او امت ته دا په صحیح طریقه د نبي علیه السلام احادیث ورسوو چې دا زموږ د آخرت کې او د الله تعالی د رضا سبب وګرځي، او د آخرت د کامیابۍ سبب. دا تصحیح او نیت او اخلاص به ورسره وي. چې ورسره اخلاص یعنی هر کار د خدای د رضا لپاره کول. اخلاص په د اول کې په مابین کې بیا ستا په ذهن کې راوګرځېږي دا بیا وسوسه یا پروا نه لري. بل ادب یې دا دی چې دغه طالب د علم الحدیث دی باید دا کوشش کوي والحذر من التوسل به الى اغاز دنیا. دغه علم اصول الحدیث دا به د دې دپاره نه وایي چې ته په دې باندې د دنیا یو غټ منفعت عهده چې ده هغه حاصله کړې، ته دا شیان زده کوې چې بیا ما ته یو غټ عهده او منفعت چې دی هغه راکړي، دا به نه کوي. او بل څلورم دا دی چې هر کله ته کتاب ګورې مطالعه کوې، د خدای پاک څخه توفیق سوال کوې، د حق سوال به کوې، او د تیسیر د اسانۍ سوال به کوې. وایي د درو شیانو سوال به امام سیوطي صاحب کوي، ویسأل الله تعالی التوفیق والتسدید والتیسیر. د توفیق یا له اسباب راته برابر کړي، تسدید معنی حق ته مې ورسوه، او تیسیر یا الله تې اسانه. او بل دی به په دغه حدیثو طالبانو به وایي خصوصیت دا ځکه ستا د نبي علیه السلام د فن سره تعلق دی، نو د نبي علیه السلام آداب و اخلاق څونه زیات، نو څونه قدر کوشش کوي د آداب اخلاق لهجه دا بیا ټول چې دی برابر. او بل څونه قدر کوشش یې وایي دی په علم الحدیث کې هغه مصرف کوي، څونه قدر کوشش. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام طالب د علم الحدیث ته وایي دا دعا کړې ده چې نبي علیه السلام فرمایل نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها، چې الله تعالی دې هغه زما امتي تر و تازه لري، سرسبز و شاداب دې الله تعالی لري چې دی زما مقاله حدیث واوري او بیا د ځان سره محفوظ کړي او بیا یې نورو ته ورسوي. نو دې محدثینو ته او د طالبانو د حدیث ته نبي علیه السلام باقاعده دعا کړې، نو چې ته د نبي علیه السلام په دعا کې راسې نو څونه ده. نو دا بل ادب سو. او بل وایي ویغتنم امکانه، او دا وایي دا اوس دغه وخت نه دی چې دا موږ نیمه ګنټه و دې ته ورکوو،
وایي دا د دی غنیمت وبولي چې یا الله ستا پر ما ډېر فضل دی چې ما ته دا توفیق راکړي چې زه د علم الحدیث په طالبانو کې حساب شوم د نبي علیه السلام. او بل دا دی چې دی به په دغه علم الحدیث وایي دا به د قوي استادانو سره حدیث چې وایي څوک وایي دا به د خپل ښار د علاقې د کلي چې په علم الحدیث په اصول الحدیث کې ماهر وي او ښه استاد وي د دغه څه دی وایي. مطلب دا دی چې ته کوشش به کوې چې د ماهر استادانو سره که چیرې د کمزورو استادانو سره سبق وایې بیا باید په تا کې مهارت نشي پیدا کول. شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي انورشاه کشمیري صاحب وایي که څوک وایي چې زما د حافظه قوي سي نو هغه دې د ماهر استادانو سره سبق وایي. ولې هغه تا ته مختلف مطالعه درکوي ګران سبق درته وایي. نو په ګران سبقي کې خو خصوصیت دا دی هغه اسانه خو به ستا یې زده سي پر نورو شیانو به ستا علم چې دی هغه هسي. وایي زموږ د دیوبند استادان چې قوي وه هغه خو به د قوي استادانو سره سبق ویلی 10 کاله به یې ورسره تېر 8 کاله به یې ورسره تېر. نو د ده استاد چې به د کوم کتابونه کتل دی به ورسره و چې هغه تفسیر دپاره دا کتاب کار دی د حدیثو دپاره دا کار دی. طالب به په طالبي کې دا ګرده جنې زده کېدی چې به ملا سو چې بیا به یې درس شروع کړي بیا به قوي سړی. نو په دې وجې سره وایي زموږ په استادانو کې نو دی وایي دا د علم الحدیث په آدابو کې دي باقاعده ویبدأ بالثمار من ارجح شیوخ بلده اسنادا و علما و شهرتا و دینا. په پوه شوې که نه نو لحاظه دا وایي سفر دې وکړي او لاړ دې سي ځان دې ستړی کړي چې ښه علم الحدیث چې دی دا ښه یې زده کړي. او بل ادب یې دا دی تساهل دې نه کوي سستي چې یاره ځه دا نه مه شوره دا خو فلانی دی. نو وایي ولې که سستي راغله بیا تا ته په حدیثو کې چې دی هغه خلله سره بیا ته مخامخ کېږي. کوم برکت چې تا له خدای درکوي له هغه څخه بیا ته محرومه کېږي. او بیا د دې حدیثو تعلق د نبي علیه السلام د ذات سره دی. شاه ولی الله صاحب فرمایي چې ما روضې شریف ته باقاعده تفهیمات الهیه کتاب کې لیکلي د شاه صاحب کتاب دی چې ما روضې ته مراقبه وکړه د نبي اسلام د روضې څخه انوارات ډېر پورته کېده روانو د دنیا کنج کنج ته د دغه کوم چا چې حدیث ویل د محدثینو علما مجاهدین مفتیان د هر یوه ته چې دی وایي د دې د نبي اسلام پیس چې دی هغه به روان خاص کر هغه خلک به چې هغه د نبي اسلام په حدیثو باندې چې دی هغه اخته د نبي اسلام د روضې څخه د سینې څخه باقاعده پیس وایي داسې روان به و د دنیا په کنج کې چیرې د حدیثو استادانو هغو ته به دا وتلی. او نبي علیه الصلاة والسلام د روضې شریف د خپل حجرې مبارک څخه چې دی هغه راووتی نو په مسجد نبوي کې دوې ډلې د صحابه کرام دا ناست وي. په مشکات کتاب العلم کې دا روایت دی ترمذي شریف کې هم دی معارف الحدیث کې هم دی نور کتابو کې هم نو یوه ذکر والا و یوه د علم والا و حدیثونه او قرآن شریف یې سره یې زده کاوه. نبي علیه السلام یې ذکر والا ته هم وویل تاسو په خیر باندې یاست. او نبي علیه السلام خپله راغلی هغه د طالبانو چې دا حدیث او قرآن یې سره یې زده کول د بې په ډله کې کښېناست او بیا یې دا وفرمایل انما بعثت معلما زه خدای پاک دنیا ته معلم راستولی یم د استاد په شکل باندې. نو د دې ډېر زیات برکات ده. وایي په حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي من شغله القرآن وایي الله تعالی وایي چې من شغله القرآن عن ذکري و مسألتي اعطیته افضل ما اعطي السائلین. وایي الله تعالی وایي کوم څوک چې قرآن دی مشغوله کړي دی په قرآن البته د قرآن په تلاوت په معنا په تدبر په دې اخته یي زما د ذکر او د دعا سره مشغوله کړي د دعا ټیم نه کړي د ذکر نو الله تعالی وایي اعطیته افضل ما اعطي السائلین چې هغه سوال کوونکو دعا کوونکي چې کوم بزرګان دعاوې کوي هغو ته چې زه څونه شی ورکوم و دغه کس ته چې دی په قرآن او په علم دین اخته یي و دې ته د هغو افضله ورکوه ځکه په څونه قدر ستا د قرآن سره تعلق وي په قرآن چې د انسان د زړه صفایي راځي په ذکر د انسان د زړه صفایي راځي. په قرآن کې سړی ښه تدبر وکړي دا باقاعده دونه ترقي به سړي ته ورکوي لکه د یو غټ ولي پیر کامل په صحبت کې سړی ناست در هغه ډېر قرآن خو در هغه لا ډېر زیات دی خو اوس موږ د قرآن په تدبر خویږو نه په دې وجې سره زموږ اهل الله او بزرګانو دا په مدرسو کې دا د بیات طریقې شروع کړې د دیوبندو د دې څه باقاعده چې دا به هر طالب کوي. وایي وجه دا وه چې چا به د دوی څه پوښتنه وکړه چې قرآن سته ته بیات څه دپاره کوې قرآن سته نو مولانا اشرف علي تانوي استاد ورته وویل دا بیات د دې قرآن دپاره دی شته